دې مسله کې تاریخ گواه دی چا پکې ګوتې نه وي والې چې دا تراویح سنت دي که نه دي دې کې چا ګوتې نه وي والې دا یو اختلاف شته چې خلک وایي تراویح 60 رکعاته دي او که 8 رکعاته دي په دې کې اختلاف شته یقیني اختلاف پکې شته اوسه پورې شته او پکې چلیږي خو په دې باندې چا خبره نه وکړې چې دا تراویح دا سنت دي او که نه دي دا خبره چا نه وکړې یو بدبخت صرف را پیدا شو د صرف دې ځای له ګوتې یوړې چې دا تراویح چې دي دا نفل دي که څوک 2 رکعاته کوي او که 50 رکعاته کوي نه چې څوک 8 رکعاته هم کوي هغه ته هم زموږ ښکاره اعلان دی داسې یو روایت پیدا کا چې په هغې کې 8 رکعاته وي میاشت د رمضاني باجماعتي او د ماسخوتن مونځ نه پسې یو روایت که څوک پیدا کړي موږ به هم 8 رکعاته شروع کړو سله ځان ستړی کړو 60 رکعاته کوو یو فکر په دې روژه کې پکار دی چې یو 2 ګنټې پکې دمه کوو دا غلطې طریقې دي بس د کونینو سردار چې موږ ته څه فرمایي دي موږ به هغې پسې روان شو خدای دې کې په سر کې ښکر ولې ني 100,000 خلق دې ورسره ولې ني موږ په دې خبرو باندې نه دوکه کېږو بس د حضور مبارک فرامین موجود دي احادیث موجود دي مصنف ابن ابي شيبه کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت په دې خبره باندې موجود دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مبارک فرمایي د 10 رکعاتو تراویح مبارکه یصلی فی رمضان 20 رکعتا چې د کونینو سردار په میاشت د رمضان کې 10 رکعات تراویح کولې عبد الله ابن عباس چې فرمایي اوس هغه خپويږي کله دې زمانه یو ټپوس را فاسي او دې موږ دین بیانې دا خپويږي نه عبد الله ابن عباس د حضور مبارک شاګرد دی چې استاد د کونینو سردار دی شاګرد هغه انسان دی چې رب وي زم ته خوشاله دې زمانه خوشاله دی او په 10 رکعات تراویح باندې مولا علی قاری په مرکات دریم جلد کې اجماع د امت را نقل کړي چې په دې باندې د ټول امت اتفاق دی چې تراویح 10 رکعات دي او د دې په سنتیت باندې علامه نووي سے په کتاب الاذکار کې امام نووي سے په 10 رکعات تراویح باندې چې دا سنت مؤکده دي د امت اتفاق او اجماع پر نقل کړي چې دومره لوی محدثین دي تاسو چې په دې باندې اعتراض کوي د پلار لا پیدا نه دي چې امام نووي سے په هغه وخت اجماع نقل کړي دا چې څوک وایي دا تراویح سنت نه دي دې لا پیدا نه دي چې مولا علی قاری هغه وخت په دې باندې په مرکات کې خبره کړي چې دا سنت مؤکده دي او 10 رکعات تراویح دي دا اصلي بغته پاسي د دې ثبوت دي سم نشتا قوم کې په دې خبره کې انتشار پیدا کړي چې د رسول الله مبارک نعوذ بالله دا حدیث دا کمزوري دي په دې عمل مکوي نه مونږ باغه کې د خپلو کوم چې زمونږ د اسلاف ده کوم چې په کتاب لیکل شوی ده رب ذل جلال دې مونږ دغه فتنه ګر خلکو خپل ځوان کې وساتي او ضروری خبره بل ده